نابالغ بچی ته زکات ورکول شي او کني شي ورکول. نو دې خبره جواب دا دی چې یو ماشوم دی هغه نابالغ دی خو دغه پلار چې کوم دی غریب دی نو دغه نابالغ بچی ته زکات ورکول شي او په دې شرط باندې چې دغه نابالغ بچی د زکات په اغستو باندې پويږي. نن د پته لګي چې زکات په څنګه قبض کې په دغه طریقه باندې پیږي نو بیا وته چې کوم دی زکات ورکول شي. البته که د پلار غریب نو پلار مالدار او پلار په خرچه کوله پلار چې کوم دی نن نه په قبر داش کوله نو دا چې نابالغ بچی ته چې کوم دی زکات نه ورکول کیږي په دا کس باندې زکات نه کیږي. بل یو کس چې کوم دی پښتنه کړل دا چې کربوړې وجل څنګه دی کربوړې وجلو کې ګناه شته او کنه شته. نو دې خبره جواب دی د صحیح مسلم حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم کس په اول وار باندې کربوړې اوجلو نو هغه د بچ کم دی ډېر نیکي ملاوي. چا په دویم وار باندې کربوړې اوجلو دا کم چمچورکې وغیرہ چې کم دی دا هم نو دې د بچ کم دی دا اول نه لږ کم ملاوي او چا چې په دریم غزار باندې دا چمچورکې او کربوړې اوجلو نو د بچ کم دی د اغه نم کم نیکي ملاويږي. په لومبي غزار وجلو باندې دی باندې چې کم دی نیکي ډېر ملاويږي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته صحیح مسلم کې ذکر دی. د زمزم په اوبو باندې چارندام یا غسل کولای شي او کنه شي کولای. نو دې خبره جواب دار چې د زمزم په اوبو باندې چارندام او غسل د برکت لپاره کې یو سړی وکي نو دا جایز دی. د برکت لپاره کې یو سړی وکي نو بالکل ټیک دی. خو که خپل ګندګي په سبا کوي یا چې کم دی او د سپې کوي یا چې کم دی غسل به کوي خپل ګندګي په سبا کوي نو بیا چې کم دی خلاف ادب دی بیا داسې کول نه دی پکار. بیا په نور وبو باندې چې کم دی تاسو لا او د سیاجردام کول پکار دی. هو کنه تاسو د برکت لپاره کوي چې زمونږ وجود کې الله پاک چې کم دی زمونږ الله صحت راکړي په دې باندې یا چې کم دی زمونږ په وجود کې الله برکت واچي نو بیا چې کم دی تاسو په دغه باندې چارندام یا غسل کول شي د برکت لپاره. سلور رکعاتیز مون دی او پای کې چې کم دی پاوله قاعده باندې ما د اتحیات نه پس چې کم دی درود شریف وي نو آیا په دغه صورت کې چې کم دی ما سي د صحو لازمیږي او کنه نو او بالکل پتا باندې سي د صحو لازمیږي بلکې دا چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد دی بس پتا باندې سي د صحو لازم شو ځکه چې دل د تاخير رالو په فرض وکي نو پتا باندې چې کم دی سي د صحو واجبېږي په دویم رکعت کې درود شریف وي نو دا په اخره کې سي د صحو کې. دا تاسو سوالاتو که بیا څوک چې کوم دی سوال کول غواړي نو زموږ په مسنجر کې کولی شي موږ به ان شاء الله چې کوم دی غوړي دا بیا جواب ورکو.